یو بزرگ رحمت الله علیه له خپلې کمرې نه راوتلو سره یوې ښځې باندې نظر پرېوتلو، اجنبي پردې ښځې باندې. بس الله خوف ور یاد شلو، اکه په چوکاټ باندې دروازې په چوکاټ باندې کېنستو. وایي دا خپه زما له کمرې نه د الله په نافرمانۍ کې وتې ده، دا به زه دوباره دې کمرې ته نه کم رادننه. 3 کاله مسلسل په چوکاټ کې ناسو بارانونه، هر قسم یخ ګرمۍ خپه یې وهله تر دې پورې چې خپه یې کټ شوه، هغې نه بعد دی کمرې ته رادننه شو. داسې خلک ما عزتمندو مونږ به څه حال وي؟ خېټې مو پته نه لګي چې حلال پکې پراته دي که حرام پکې پراته دي. خدا دې یاد وساته، انسان چې کله صحیح کېدل غواړي بیا صحیح کېدی شي، صحبت ورته پکار ده. زندگی بدلول غواړي نو بدلولی شي. نو ای زما وروره مسلمانه، سستی او غفلت مکوه. جسٹ لائک چینج یور لائف، خپله زندگی بدله کا. الله دین طرف تراشه، دین لذت وګوره، دین خوند وګوره. دین کې الله څومره مقام او خوند ایښودی دی. حدیث شریف کې راځي، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وی الله فرمایي کله چې زما بنده ما طرف ته یو ولیشت، دا ولیشت یو بالش رانږدې شي، فرمایي زما رحمت دته یو قدم ورنږدې شي. او فرمایي چې څه وخت دی ما طرف ته یو قدم راواخلي، نو فرمایي زما رحمت چې دی دته په ور روانېدا باندې شي. او کله چې دی ما طرف ته په روانېدا باندې شي، نو زما رحمت دته په منډه باندې شي. او کله چې دی بیا ما طرف ته په منډه باندې شي، نو فرمایي زما رحمت بیا دته غیږ ورکړي او غیږې سره یې ولګي. خو چې بنده صحیح لارې چناو وکړي. نو ما عزتمندو فتنې او فساد دور دی، یاد وساتئ نیکان خلک الحمدلله ډیر دي، خو هغې دپاره د نیکو خلکو زندگی بدلېدا دپاره د نیکو خلکو صحبت پکار دی. څه شی؟ اول افتوار اجتماع چې دی دا په خپل ځان باندې لازمه کړئ. چېرته چې یې ځان ورته رارسوئ چې اجتماع ته تاسو باقاعدګي سره راځئ، روزانه به تاسو نصیحت اورئ، نو یوه ورځ به الله رب کریم د تاسو نیکانو په لار باندې روان کی. یو بزرگ رحمت الله علیه فرمایي، مونږه یوې قافلې کې روانو، نو مونږ باندې غلو حمله وکړله، مونږ نه هر څه لوټ کړل، خوراک سامانونه واخیستل. 10 کسانو کې دا 9 کسان کېنستل خوراک کولو، او د دوی سردار چې هغه خوراک نه کولو. فرمایي زه ورغه ما ورته وی چې ته دوی سره خوراک ول نه کوې، نو هغه ما ته وی چې زه خو روجهدار یم. مې چې عجیبه سړی راغلی غلا پسې لوټ مار پسې روجې نیسې. وی ده ما ته وخندل، ما ته وی چې غل یم لوټ مار کومه، خو دا روجه دې دپاره نیسمه چې دا به ما او رب ترمنځ د سولې ذریعه وګرځېږي. فرمایي 3 کاله تیر شو، 3 کالو نه بعد مې د خانه کعبې طواف کولو. طواف مې چې وکړو، یو کس ما سره میلاو شو، ما چې ورته وکتل د په مخ باندې د عباداتو رڼاګانې وې، انوارو. ما ته وی چې او دې پیژندمه؟ ما ورته وی چې نه او مې نه پیژندې. ما ته وی چې زه هغه د غلو سردار یم، ما چې کومه روجې نیسلې هغه روجو ما رب ما سره سولر وکړله هغوی روجو، او نن زه د الله نیکو بندګانو کې شامل شوی یم. نو ما عزتمندو پکار دی چې انسان په عملنامه کې یو داسې عمل خو وي که نه چې رب سره سوله پرې وشي. څه مونږ پرېښودي دي، مونږ سره څه دي؟ نو ما عزتمندو نیکو خلقو ته راځئ، نیکو خلقو سره کېنئ، افتوار اجتماع ته راځئ کېنئ، انشاءالله اچھے سنگ ترې نیکو خلقو سره چې کېنئ ته به هم په رنګ باندې ورنګېږې، ته به هم نیک شې. او بیا ما عزتمندو امیر اهل سنت شیخ طریقت حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتهم العالیه فرمایي، تاسو په خپلې ژوند کې هره میاشت 27 دن چې دی خپل دنیا کارونه کوي، 3 ورځې تاسو الله رضا د پاره، الله دین د پاره، علم دین زده کړې د پاره تاسو مدني قافلې ته وباسئ. 27 ورځې خپل کار د پاره، 3 ورځې تاسو مدني قافلې الله رضا د پاره چې ته په ځمکه باندې سملې، تا ته تهجد موقع ملاویږي، تا ته 5 ټیمه مونځ جمعه تکبیر اولا کې ملاویږي. نو انشاءالله الله به تا زندگی بدل او ګرځوي، ته به هم نیکانو خلکو په صف کې شامل شي. دین علاوه ما عزتمندو قدرمندو الحمدلله دعوت اسلامی بے شماره شعبې دي، بے شماره شعبو کې کار کوي. نو تاسو را دن نشئ،
یوې شعبې ته یوې شعبه کې د دین کار شروع کړي لکه زمونږ اسلامي راغلي دي هغه رسایل تقسیموي خلکو کې نیکی دعوت عام کولو دپاره رسایل په بازارونو کې تقسیموي دې شعبې ته رادن نشئ یا دې نه علاوه تجهیز و تکفین زمونږ یوه شعبه د دعوت اسلامي په هر ښار کې په هر علاقه کې زنګ دلته فیضان مدینه کې ښکته فلیکس لګېدلی نمبر په لیکلی دی کوم ځای کې چې مسلمان مړ شي نو دا دعوت اسلامی ورورزی فی سبیل الله الله رضا دې پاره غسل ورکوي کفن ورته کټ کوي خخوي ورسره تر اخره پورې ورسره ناسوي دې شوبې تر ادن نشي الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې یو مړی ته غسل ورکي ووري مدینه سردار فرمایي څوک چې یو مړی ته غسل ورکي یو مړی ولمبوي فرمای الله بیا داسې له ګناه نه پاک کی لکه څنګه چې ماشوم پیدا شي له مور نه په کومه ورځ چې پیدا شي او دی له ګناه نه پاک وي مړي ته غسل ورکوونکی به الله دقسې پاک او صاف وګرځوي نو الحمدلله زمونږ دې شعبې کسان هم راغلي دي موز نه بعد حسن بای سره تاسو میلاو کې دا شیدا سه رسایل تقسیمولو یوه شعبه دی هغې شعبې اسلامیونه راغلي دي هغوی سره تاسو میلاو شئ نو دعوت اسلامي ته رادن نشئ څه ناڅه په نیکۍ کار کې به تاسو انشاءالله ولګئ نو تاسو زندگی به ښایسته وګرځېږي الله رب کریم نه دعا دی مالک کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي وما علینا الا البلاغ